بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو اوریدونکو په پاکستان کې او د پاکستان نه بار څومره چې الله تعالی هم شرم پرده حیا عزت وساته چې بار ملک یې مولا پاک پروردګارم پاکستان ته په خیر سره راوله او الله پاک پروردګارم په پاکستان کې یو ښه کاروزګار ثواب وکړه. دا نن شپې د ناوخته دې دپاره رالم چې دې د بې غیرته بچو ته ما ویل دي چې یاره دا شی بند کړئ. دا د پښتو یو پولیس والا را پاسېدو د افغاني نه وشرمولو. دا د زمتیک بچي را پاسېږي او شپې تر شپې ښځې کور ته راولي، دفتر ته ښځې راولي، اول ورسره غلط کار وکړي، بیا ویډیو. ما ته دې بې غیرتو بل ورځ ویډیو چې موږ لاهور ته درځو او تاله پوره آډیټ راوړو. لکه مخکې ورځو کې په ما الزام لګولو چې هر څه دا غول غوشیان خو دوی خوري. اوس دا کوم شی چې تاسو ته زه ښیم تاسو دا وګورئ او هغه نه پس تاسو فیصله وکئ چې دا څومره ظلم کوي. لګی دا جینۍ به محفوظه پاتې شوي، سوال نه پیدا کیږي. چې دا درته پوره واورم چې تاسو هم پوه شئ چې دا څومره ظالم انسان دی. دا یې څوک هم نه بخي. خدای راستي که دا څوک هم وبخي. دا هغه ظالم انسان دی. دا ما ته برابر شي دا وګورئ. زنانه وایي چې خاوند مې معذوره دی، څلور مې بچي دي، مجبوري دی کیمرې ته راوستلم. ښه خانداني خلک دي خو مجبوري چې کوم دی کیمرې ته راوستل. نو خو موږ ویډیو نه کړو، څوک پیسې ویني او چې څوک یې ویني نو هغوی سره امداد وکړي. کتونکو که چېرې تاسو زموږ سره امداد وکړو نو موږ به د دوی سره امداد وکړو. نو ضرور هم دی کې مرستیالي وکړي او مرسته هم وکړي. څه وایي په دې خبر نه دا ولې ضرورت پېښ شو؟ سلام کوم او مالینه باندې سلام چې ډېر موږ زیات مجبور شو یوازې شو د دې وجې دلته کې راغلو. زما خاوند دی هغه د اردو تکلیف او اوس لږ معذور هم شو پښتو باندې او بچي مې دي وار کور هم پردی دی قرضدار یو. نو د دې وجې دلته کې راغلم او ما ویل چې زه دلته زما مسلونه مسافرونه هم راسره امداد سره مرسته وکړي مقرر. زه دې بې غیرتو ته وایم چې دله یو پاکستان کې په خیبر پختونخوا غریب پیدا نه شو. دا ټولو دا کوسونه چې چینګ نیولي همتاله در رواني لعنت دي شي په داسې مردارۍ باندې او خدای د دوی بیخ بنیاد وباسي. سره د شیرپاو او سره د هغه عبیدالله دی که څه شی دی هغه چارسدی خان چې ځان ته وایي. ما ته په ټلیفون لګیاو زما ډېر جوی جایداد دی او زه ډېر خانداني سړی یم. خانداني سړی دا کار کوي او تاله درځو مونږ ډېر درکوو. خدای خبر چې پیسې راکولې او کسي چلو الله ښه پوهېږي. خو ما تاسو مه راځئ، زه د خیر سره پېښور ته درځم په هغه ورځ باندې. بیا به ما ته ووایي اوس ګورم لګیا یم بله ښځه پرون یې بله راوستې وه اوس یې بله ښځه راوستې ده. وختي دی ته یتیمخانې د ځمکې افتتاح کوله. دا هغه ظالمان هغه کافران دي. دې الف خان شیرپاو نه یې تپوس وکړي چې ستا څه خور شته، ستا مور شته، ستا ذات شته، ستا خپلوان شته. ظالمانو خدای او قرآن ته وګورئ. د دې مردار سړي دپاره دا شی لږ د عربو والا ته او د پاکستانیانو ته دا کوم چې پاکستان کې ناست دي دوی له پیسې ورکوي یا په عربو کې ناست دي زناخانو له پیسې مه ورکوئ. دا جینۍ سره به خدای خبر څه عمل کړی. معذوره ده دا معذور هم نه پرېږدي. دا پیسو دپاره اصیله ښځه به چې خانداني ښځه به یا به کلم دې کیمرې ته نه راځي. یاد ساته چې هغه د دې خپل شرمګاه خیال ساتي که نه او د خپل خاندان خیال ساتي او د هغې په رب باندې یقیني. نو په چارسده کې په پړانګو کې په عمرزو کې په هر ځای کې پښتانه شته، هر ځای کې خانان شته. د رد خلاصه هغوی امداد کوي. خو دا ظالمان چونکې مزې اخلي بدماشان مردار خلک د دیو سره د دوی سرپرستی کوي او د دیو نه د شپو د حساب سره دا ښځې بوځي او بیا
تاسو نم پیسې اخلي او دا یو ویډیو نه ده چې دې له به څوک 1000 درهمه راولېږي یا 2000 درهمه به راولېږي یا به 1000 پاونډه راولېږي. نه، دا ویډیو به چلیږي، څومره به چې چلیږي دا به بچي اچوي او د مختلف ملکونو نه به ورته پیسې راځي او هغه ګناه کې تاسو شامل یئ. دا واورئ زما دا خبره، که دا خبره تاسو مخکې ونه رسوله، لازم الملزوم دی، د الله حکم دا دی چې کومه برایي کیږي، ګناه کیږي، هغه شی به ایسارئ. که په خوله ایسار، په لاس ایسار کا، جبر باندې ایسار کا، که نشي کولی نو کم از کم په لاس ایسار کا چې په لاس هم نشي کولی نو په دې زړه کې ورته بد ووایه. زړه کې بد ویل دا دی چې دا یو شعر او دې دلته خدای خو ما ته تیار ناست دی، دې ته رسېدو ضرورت نشته دی، ما ته تیار ناست دی، اوري لګیا دی ما. خو زما دې حالت ته وګورئ، بیمار یم، وجود مې هم ټیک نه دی، خو د زنا سخت خلاف یم، د دې کفر سخت خلاف یم. د هغه جنکو کمی جنکو چې کیمره په سترګو نه ولیدلې، دوی ورپسې ګرځي، اصغر چیما دی یو څو کسان نور دي او اوس ورپسې ګرځي او خفص کلاس نمبر د هغو ورکوي او 50-50 باندې کار کوي. خدای ظالمانو چې هر څوک یې چې په پاکستان کې ملالې پیسې ګټوي او هم په دې مردارۍ ورکوي، دا شی دومره رسوي. زما یو خبر وره، دا هغه خلکو دپاره نه چې شعر که شعر که شعر که شعر که، ډېر اهم پیغام دی. اهم پیغام نشته، صرف پیغام دا دی چې تاسو نه تور سرې پیدا دي، ستاسو لورګانې شته، ستاسو ټولو خویندې شته، زما هم خور شته، زما هم لورګانې شته. په خپلو لورګانو رحم وکئ، دا شی بند کئ، د دې خلاف شئ، د دې خلاف شئ یارونو، د دې خلاف شئ. د دې شاته چې دا ښځې کوسې کله راځي، دې ته نام د کومنټس کې لیکئ چې د غل بچیا، د پیسو په ځای د غل بچیا. څنګه چې بل شرموی لګیا یې که نه، هغه خریدلی کدو چې نه سر ښکاري او نه کونه دانه غوندې سر یې چې دی، نو مې نه علم مشورو مې نه ډېر د لګان لګیا دي، خو زه یې مشورو یو قسم د مشورو. خو تاسو ته ویم چې تاسو باندې فرض دی چې ټوله دنیا پې خبر کوي. مال یې ما آفر را کړی دی، د راتلو آفر یې را کړی، لاهور ته بل ورځ را روانو، پېښور ته لاړم، مې راوړه اډیټ راوړه چې ته 4,000 روپۍ تاله رالې او تا بیا ورکړلې په چمونو کې، په زرګاو کې، خدای دې تباه و برباد کو، ورسره دې عزتونه لوټ کړه او ټول مردار خلک، ټول مردار خلکو له دا زنانه ځي. دا د شپې ټایم دی، دا وګوره د دې په دفتر کې، دا اوس ما وکړه، اوس یې کړله نو ظلم نه دی. تاسو خپلو خویندې میندې نه لرئ، که تاسو به دا شی مخکې نه لیږئ، ووایئ لعنت په دې الف خان شیرپاو باندې، ستاسو د خدای په ذات قسمي چې ما سوای د ماجرو نه، د افغانیانو نه او د دیو پارټنران دا شریکوالی چې کوم دي، دا بې غیرته د 2 روپو مې کې چې نیولې وګرځي او ښځې راټینګوي او ښایسته ښایسته ښځې ګورئ. که بوډۍ راولي نو صحیح به ورسره وي، چې بوډۍ راولي لور به ورسره وي، هغه به هغلته ودرېدلي. دا ظالمان هغه بوډۍ ته څه نه وایي، هغه ته د هغې شکل وښیي، د هغې جړا وښیي او وروسته د هغې هغه نوسئ. نو ظالمانو دا پښتنې دي، دا څه چنګړۍ خو نه دي، دا به د چا لورګانې پرېږدئ په خپل عزت. د لوږې نه یو قسم نه مري، یو که مړم شو نو کم از کم ګناه خو به نه کوي که نه. دا ظالمان پیسې لږې ورکوي، ګناه ترې زیاته هلئ. او تاسو دا ثابت خیبر پښتونخوا په زنا اړوئ، پښتنې په زنا اړوئ، مه کوئ، مه کوئ. خپلې لورګانې د نه پیدا دي، خپل بچي د نه پیدا دي. ما ته یې ویل ته به دغسې چلو کې چې ته به مونږ سره لایف وکړې چې الف خان ښه سړی دی. نو زه د کوم ځي دومره بې غیرته او دله به شمه چې زه په دې خوله باندې دا ویم لګیم چې دا زنا کول، دا مرداري حرامه ده او سبا زه راځم ته او هغه هم خبر دي چې دا دا شی نه کوي، نه پیسې اخلي او نه په دې شیز کې دی. زه الحمدلله الله تعالی د کور څومره دا څومره منډه تړدوم، چېرته زما د خولې نه خو د چا ته ختلي او خلک ما ته وایي، دوی خو خلکو ته وایي چې ابي بینک دی او ایزي پیسه ده او پلان کې دی. زما نمبر یې چا سره نشته بغیر د وټس اپ، دا انټرنیشنل ویب سایټ دی، دا دی. او که چا پیدا کړی هم دی نو هغه دغه ګپ نه لګوي. او په وټس اپ باندې ما چې څوک ګوري لګیا دي، هغو له دې په دې کې وله زه قرآن ورکوم چې څوک به بیا ګوري، هغه له قرآن ورکوم تاسو څومره ویلي، څه دې لګي، څه دې پکاري، څومره پیسې، تحفې، څوک وایي اخیستې مې دي، څوک وایي درځمه. زما صرف یو التجا ده چې ما ته دعا کوئ.
زما اسم نه دی پکار. نو که ما اوس دا چغه وواله نو زما خیال یو به د بل نه نه خبرو بل څنګه چې دی آرامتوب شروع کړی دی. خو الله پاک د ما د دې نه وساتي، مولا پاک پروردګار د ما ثابت قدم وساتي، الله پاک د زما په دې معامله کې حفاظت وکړي. او الله نه دا سوال کوم چې انشاءالله باذن الله تاسو به هم لږ غیرتیان شئ، خدای او قرآن ته وګورئ. دا په تاسو باندې لازم الملزوم شو چې دا شی تاسو مخکې ولېږئ او دې خلکو ته وښایئ چې زنا دپاره پیسې مه ورکوئ، پردۍ خویندې لورګانې مه خرابوئ. بار بار نشه مه راتلی، دیو خو نه منې کېږي، دیو خو دا زنا یو جنۍ ده را به یې ولي دلته به یې کښېنئ شپه به پرې تېره کړي ښه فرسټ کلاس او یو خان ته به یې حواله کړي، بلکې دې جنۍ سره به څلور پنځه جنکۍ نورې مې شپږ کورونه تاسو تباه کړه او لا ورته الټه به پیسې هم لېږئ. دا لا بل خوند خان مزې هم واخېستې، بدماش مزې هم واخېستې او تاسو ورته درهم او ډالرې او رنګټې او دا واخوا دې خوا لګئ، زړه پې نه سېځئ. تاسو د پښتنو عزت لوټ کوئ لګیا یې. زه نور څه نه ویم، دا یو پرایویټ طور سره راغلی وم او صرف ډېر د جذباتو د دننه نه اور لګېدو. زه د دې مردار شکل وګورم په ما باندې اور ولګي. آخر د تاسو نه پیدا دي، د خپلو بچو خاطر وکئ، د خپلو لورګانو خاطر وکئ. دا شی مخکې ولېږئ. دې ډله باندې دا فنډ کم ښځې کوسی چې میک نیسي او چېرته یې ښځه نیولي چې د دې چپلې نشته او د دې دا نشته، پوه شه چې دې نه غټ ډله ښځې چلولو والا بل نشته. دې نه زه بې خان شیرپاو او دا څومره میکونو والا چې دي دا چې کوم وایي دې ته راولېږه او نمبر مې پې بره ورکړی دی او د دې نمبر مې پې ورکړی، ته پوه شه چې دې ټولو نه غټې ښځې چلولو والا دی. دا خلک ایره منډی یادوي، قسم په خدای دا د ایره منډی نه هم غورځېدلي خلک دي. دوی په خپل کور کې ورننه باسي. دا هغسې خلک دي د دوی په شکلونو باندې د کاږه واږه سرونو باندې او په دې عجزۍ باندې دا ټول اکټران دي، دا ټول د شانور سټوډیو نه راوتي اکټران دي. او انشاءالله د دوی باندې به زه ډرامې جوړوم، تاسو ته به زه ښیم، دا به درته زه به ډرامه کې ښیم. را روان دیو لپاره د سیریل برابروم، دیو منې نه شو. ما خو دیو به د سړي بچي منې بشي. بله ورځ راته ویل لاهور ته درځو، مېل راشئ. هغه جنید هلک دی که څه دی چې د هغې د څه نوم یې دی، خدای خبر چې جنید نه بل څه نوم یې دی، عبیدالله تختولی چې د هغې چې دا سر کونه پته یې نه لګي. اچا وتښتولو، څنګه یې وتښتولو، څنګه راغو، په کم حساب راغو، نه هېڅ پته نه لګي. هغې بمونه ځان سره تړلي وو، هغه دهشتګردو د دنیا 19 ملکونو پولیس ورپسې ګرځېدو، ځکه یې تښتولی و. ډرامه وه همدوی جوړه کړې، یو فلاپ و، هغه هم الله الحمدلله ټولو خلکو ته پته ولګېده. دا 2 نمبر خان چې کوم وایي چارسده کې زما غټ جایداد دی، کم سړي چې غټ جایدادي او د کم سړی خانداني یاد ساته، هغه به د پردی خور لور ډېر عزت ساتي. هغه به چرې خپله پردی خور لور چې کوم ده هغه په میک نه راولي. دې الف خان ته زه وایم خپله خور اول راوله، روپټه ترې کوزه که وښایه دا زما خور ده او دا ما سره په دې کې ده، دا زما مور ده، دا هم په دې کې ده. او زه خو وایم چې پرتوب ترې کوز کي او ودې درئ، پیسې ګټې که نه، د دې نه بله زیاتې پیسې راشي. دې نه سخت جواب دی بې غیرتو دپاره نشته. او د دوی د هغه بدماشانو او د دوی د هغه سرپرست او د دوی هغه لاره لیکلو والا ډېر زر به انجام ته ورسیږي. مه کوئ د پاکستان سره دشمني مه کوئ. ستاسو پیسې د پاکستان خلاف استعمالیږي لګیا دي. دا غول چې پاکستان کې کوم جوړ شو، دا کومه ډرامه پرتوګ اختل او پرتوګ اچول، د دې هم تاسو ذمهوار یئ. دغه دی په سټاک ایکسچینج کې د دې هم ستاسو ذمهواري ده. ستاسو غوندې دلاګان دا کارونه کوي او ستاسو غوندې دلاګانو د وجې نه پېښور کې هم دا کار وشو. اینډ به تاسو ته پته ولګي ډېر زر چې ما څه ویلي هغه صحیح دي او بیا هم زه وایم چې ما څه ویل دي هغه به صحیح. تاسو باندې بیا زه منم، زما به هغه ورځ راځي چې زه به د خپل ویډیو کلیپس تاسو ته ښیم چې ما تاسو ته څه ویډیو صحیح. اوسه پورې چې چا هم الف خان له پیسې لېږل دي پوه بیه باندې اغشتی دی. دې د دنیا شرمېده په خپل ځان واغشته. هغه مور پلار خویندې رونه یې په ضلالت کې کړه. یاد ساتئ ستاسو خویندو بچو سره به دا شی کېږي، ستاسو عزیزو اقربا سره به دا شی کېږي که دا پیسې 1 روپۍ امداد، د میک امداد، د دې سره منډه وال، د دې ویډیوز کتل، دا داسې دي لکه سور کافر چې یو کفر کوي. دغه وخت پورې اجازت راکوي. الله په امان. او زما دا یو فرض و
مې زړه مې وبس کېږي چې تاسو زه لالچ نه لرم نه ځواني مې تېره شوه بوډاتوب کې یم ختم دی عمر آخري خاتمه ښه غواړم نه غواړم په پاکستان کې نه حکومت منم نه پولیس منم نه بل ډپارټمنټ منم چې زیاتې وکړي کم سړی به چې زیاتې کوي د هغه په سر به زه پرېږدم او که چېرې څوک وایي یاره ما سره دا خبره کړې وه ما سره دا خبره کړې وه نو هغه دنیا ته معلومه ده هغه خلکو ته معلومه ده کوم چې ما سره په وټس ایپ باندې او په میسجونو باندې راته وایي څه در وړم هغو خدای او هغو ښه پوهېږي زما دا حساب کتاب دی الله هغو ته هغه خلکو ته او تاسو ته ښکاره کړي چې ما تر نن روزه پورې صرف دوایي غوښتې ده او د تاسو نه هم دوا غواړم چې الله پاک د تاسو په خپل حفظ و امان کې ساتي او دا د چا بچی یم چې دي د چا خویندې دي زما خو تعلق ورسره نشته خو د اسلام او د پښتو شرم حیا وساتئ فی امان الله د الله په امان په الله م سپارم السلام علیکم